ټولو نه اول خبره یاد ساتئ سره د قربانۍ حکم څه دی دا یاد لرئ قربانی دا په دین اسلام کې واجب ده ځکه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په حدیث کې فرمایي چې کوم یو انسان وس وی طاقت یا وی استطاعت یا وی او باوجود د استطاعت د وسعت د مال فراخی باوجود دا انسان قربانی اونکا حضور مبارک فرمایي چې دا انسان د زمونږ عیدګاه لمونځ د پاره مرضی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باوجود د استطاعت او طاقت چې طاقت توی او وی نکړي حضور علیہ السلام مبارک پاغه باندې ناراضګۍ اظهار کړی دی او چې په کوم یو شی باندې حضور مبارک وعید یا ناراضګي د هغه اظهار وکا دا سیز یا فرض وی او دا سیز یا واجب وی ځکه قربانی دا واجب ده څوک به کوي قربانی ډیر زیات په دغه ورځو کې خصوصا علماء کرامو نه تپوس شي څوک به کوي قربانی دا یاد لرئ هر هغه خزا یا سړی چې هغه مالکی نصاب وي اوس مالکی نصاب چاته یي په دین او په اسلام کې مالکی نصاب هغه انسان ته یي چې هغه سره که خزي او که سړی چې یا ور سره 7.5 تولې او د هغه نه زیات سره ضروري یا ور سره 52 تولې یا د هغه نه زیات سپین ضروري یا ور سره د 52 تولو د سپینو زرو نقد قیمت وی تقریبا اوس وخت هغه نه جوړږي 1,90,000 یا د ریټ د مختلف کېدو 2 लाख روپے تقریبا دا د 52 تولو د سپینو زرو نقد قیمت دی چا سره د 52 تولو د سپینو زرو قیمت وی یا ور سره د 52 تولو د سپینو زرو د نقد قیمت په برابر باندې مالی تجارت څوک د کپڑے کار کا څوک د لوخو کار کا څوک د گاڑو د پارټس کار کا څوک داسې د نورو شیو کاروبار کا چې 7.5 تولی سرزر چا سره وی خزا او سړی 52 تولی سپین زر چا سره وی یا د 52 تولو د سپینو زرو نقد قیمت او پیسې چا سره یا د 52 تولو د سپینو زرو نقد قیمت په برابر باندې چې کم از کم 2 लाख روپے هغه نه جوړږي چا سره خپل مالی تجارتي په دغه سي سړی او خزه باندې د لوی اختر چې کوم درې ورځې دي لسم یو لسم دو لسم په ورځ باندې الله د رضا لپاره یو قرباني کړل واجب وي دي ته ویل کېږي مالکی نصاب انسان اوس کې یو انسان سره 7.5 تولې سره زر هم نه 52 تولې سپین زر هم نه د 52 تولو د سپینو زرو قیمت نقد قیمت 2 लाख روپے کم از کم اغم اور سره نه او د 52 تولو نقد چې کوم قیمت ته 2 लाख د اغي مطابق اور سره خپل ذاتی مالی تجارت هم نه مالی تجارت اور سره خود 2 लाख روپے اور سره نه روپے اور سره خود 2 लाख روپے اور سره نغدی نه او نور سره 52 تولې سپین زر او نور سره 7.5 تولې سره زر شته په داسې انسان باندې قرباني واجب نه دا انسان د قرباني مکه او که چا سره دا نصاب او دا اندازات چې کومه ما بیان کړه چې دا دین او اسلام بیان کړی دا
دا چا سره یې په هغه باندې قرباني واجب ده. او بیا که یو انسان وایي چې ګډ نن سبا په 1,00,000 روپۍ باندې دی او غټ څاروی خو ډېر زیات ګران دی، یا چیلی دی یا چیلی ده هغه هم په 500 او 50,000 روپۍ باندې ده، ګډ مه راوله، چیلی مه ذبحه کوه. چا سره په غټه قربانۍ کې په 100,000 روپۍ باندې یو بوراق ونیسه، ځان سره یو قرباني ونیسه، ته خپلې خېټې غم راخیستی یې که د اله العالمین د حکم تعمیل کوي. زموږ په دې باندې نه پوهېږو. ته اوس خامخا ځان دپاره ګډ ذبحه کې هغه په 80,000 روپۍ باندې دی، په 100,000 روپۍ باندې چا سره په غوا کې قرباني ونیسه، هغه له پیسې ورکړه، ستا قرباني به وشي. تا ته به ستا کور له به غوښه راشي، هغه ته که په هره طریقه باندې خورې او که ته یې پخې، ستا قرباني مو شوه په 100,000 روپۍ باندې او ستا غاړه په هغې باندې ازادګي. ولې انسان ګډ راولي؟ هغه خو که د چا وسي، چا سره وساتې مالی، چا وس کېږي، څه خبره نه، ډېره بهتره خبره ده، ډېره د خوشحالۍ خبره. 1 نه 2 راولي، 2 نه 10 راولي، ښه خبره ده. خو که یو انسان په دغه 2,00,000 روپۍ ورسره او په دې پریشانۍ کې چې په دې کې په 1,00,000 روپۍ باندې ګډ کېږي او زما د کور ډېر نور حاجتونه هم دي، 100,000 روپۍ چا سره واچوه، یا چې په غوا کې یا په غټ ځناور کې چې یو قرباني نیول ډېر هم ګران شي که نه، بیخي هم ګران شي، چېرته 30,000 روپو نه به زه وایم چې په یو ځای کې ګرانه بني. دا اطراف چې کوم دي، اطراف کلو وطن کې خلک یې نسي، هغوی سره یې واچوه په 100,000 50,000 روپۍ باندې. زه په خپله باندې میډیا باندې ګورم خلک وایي چې موږ سره قرباني په 18,000 باندې کېږي، موږ سره په 20,000 باندې کېږي، موږ سره په 50,000 باندې کېږي. په هغې باندې به ستا قرباني مو شي، ستا غاړه به هم ازاده شي او د ستا کور له به څه غوښه هم راشي. هغه خپلو بچو دپاره په خپل طبیعت باندې پخه یې کړه، ویې خوره، الله جل جلاله شکریه ادا کړه. دی وجې نه مونږ او تاسو دا دین ځان ته په خپله باندې سخت کړی دی. حضور مبارک فرمایي ان الدین یسر، زما دین آسان دی، زما دین آسان دی، زما دین ګران نه دی. دا خو د فطرت او د طبیعت د زما بالکل مطابق دی. زما اوستا مه کوه 80,000 روپۍ باندې قرباني، ګډ یا چیلی مه راوله، غټ ځناور کې چا سره برخه ونیسه، بس ستا قرباني به وشي. او که وستي ښه قرباني وکړه، دا ډېره بهتره خبره. دا د مالک نصاب په دغه انسان باندې قرباني واجب ده. دا کوم چې ما تاسو ته د زنانه او د سړي اندازه وښوده.